السلام علیکم. زه یم ډاکټر اکبر افریدي. د هومیوپیتیک علاج نه اکثر تاسو اورېدلي وي د خلکو وینا دا ده چې دا سلو دی، خو زه به دا ووایم چې 40 سال 50 سال تاسو دا نور علاجونه وکئ، ښه ستړي شئ، هغې نه بعد بیا موږ ته راشئ او بیا هم دا وینا وي چې ډاکټر صاحب که ټیک کېږي خو میډیسن راکئ او که نه ټیک کېږي نو چې بیا سرجري طرف ته لاړ شم یا څه نور. نو زه دا وایم چې سلو نه دی. سلو هغه سیستم دی چې تاسو 40 یا 50 سال د یو بیمارۍ دپاره ریګولر میډیسن وخوړل خو ستاسو نه معده ټیک شوه، نه هم بلډ پریشر ټیک شو، نه هم شوګر ټیک شو او د هغې سره ساید افیکټ اضافي راځي. د هومیوپیتیک میډیسن تاسو په ریپورټس کې هم ګورئ او دا پریکټیکل چې کوم ټیسټونه شوي هغه درته موږ ښایو چې د کم مریض د شوګر بیماري وه، کولیسټرول یو، ټرایګلیسرایډ زیات دي، د دې ټیسټونو نه به تاسو ته اندازه وشي چې د مریض په څومره لږ ټایم کې ښه شو. 2 ځل یا 3 ځل دوایانو سره هغه ټیک شو، مکمل نارمل شو. د شوګر دوایانې چې تاسو خورئ دا نورې تاسو مردانه کمزورۍ به راځي، زنانه کمزورۍ به راځي او د هغې سره به ستاسو خپې کمزوري کېږي، ستاسو نظر به کمزوري کېږي، ستاسو باقي چې څومره معده ده، ګردې دي، په دې ټولو به اثر وي. خو که ستاسو د هومیوپیتیک میډیسن خورئ ستاسو شوګر به کنټرول وي، ستاسو کولیسټرول څومره هم چې دي لیپټ پروفایل چې موږ ورته وایو دا ټول به کنټرول وي او انشاءالله چې ستاسو ته به صحت میلاویږي. او دا کم چې ستاسو نظر کمزوري راځي، ستاسو خپې اکثر به تاسو کتلي وي دلته موږ ته مریضان راشي ګوتو ته ګنګرین ولګي، څښا شي، خرابې شي او یو ګوته ترې کټ کا، بیا ترې خپه کټ کړي او بیا ترې بره پنډۍ سره هر څه کټ کړي او بیا په اخر کې وایي چې کاش مخکې نه مې علاج کړی وی. نو زه دا وایم چې دا بیا ولې کېږي چې تاسو وایئ چې هومیوپیتیک علاج سلو دی، د دې نورو علاجونو سره دې حد ته تاسو ولې راورسېږئ. خو موږ سره چې موږ راشو موږ درته وایو چې 3-4 میاشتې به میډیسن استعمالوئ وي ستاسو علاج خو ډېر سلو دی. نو تاسو چې 40-50 سال دغه علاج وکړو بیا تاسو په آخر کې خپو کټېدو ته جوړ شئ نو دې نه ښه دا ده چې تاسو هومیوپیتیک میډیسن استعمال کړئ او د 2 نه تر 3 ځلو پورې تاسو رزلټ واخلئ. 2-3 ځل میډیسن چې وخورئ انشاءالله تاسو به مطمئن کېږئ، د شوګر په شانتې بیماري به ستاسو کنټرول کېږي، خپو کټ کېدو ته به نه جوړېږئ، ستاسو نظر به نه کمزوري کېږي، مردانه کمزورۍ به نه راځي او تاسو به یو نارمل ژوند تېروئ، میډیسن به خورئ او انشاءالله چې تاسو ته به فایده کېږي.